جمعتنا جنتنا زائقما خدمتنا مخبل جون ورتا بخلي ما سكن پکی مندلي زویب شوی قرآننا ساموما خولوما جارو کوم جمعتنا خدای استا ذکر کوما مدرسی چیوی آبادی دا زما دزلار مانده چه سبق د قرآن وای دا بچی ملا کزان دے دخپل قام پا بچوم رما دخپل زان پی قربان یم دا غریبو دا بے وسو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرغو ابتداء استاد په خدمت کې حاضر یم او مفتی ارسلا خان صاحب را سره ولاړ دی او ورسره زموږ بل معزز علما ولاړ دي نور هم را سره ګر چا پر موجود دي. دارالعلوم فیض القرآن عثمانیه ته راغلي وو. دلته څه عجیبه غوندې کې حساب کتاب مې ولیدو او مفتي صاحب نه په دې اړه باندې تپوس کوم چې دا دونه اوچت غټ پراجیکټ او دونه سیسټم روان دی چې څه حساب کتاب دی او مخکې راتلونکي سیسټم دپاره څه حساب کتاب یا د دې څه سوچ دی ځکه چې ډېر غټ لنټر دی کته مې دغه مخامخ تاسو دغه طرف ته هم دغه مشینري ښکاري دغه طرف نه هم لنټر شروع دی او د دې طرف نه هم شروع دی. الحمدلله د مدرسې ډېر زیات یو اوچت بلډینګ او ډېر زیات یو زبردست طریقې سره دا دویم چت دی. نو د دې په اړه باندې استاد څه ووایي دا څه پوزیشن دی څه حساب کتاب روان کړی څه کار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ دارالعلوم عثمانیه فیض القرآن ساولډیر کې دا مدرسه موجود ده او الحمدلله د مرګرو او د معاونینو په تعاون سره دا زموږ پروجیکټ د دریو پورشنو دا دویم پورشن کې څنګه لګیاو دي د پخې یو پورشن بلم دی ان شاء الله. نو زموږ په مدرسه کې موږ ته د طلباو د تعداد د سیواوالي وجنه د ځای کمې وو دغه په وجه باندې موږ مخصوص کوم ته بلډینګ او سیوا کول پکار دي او په ان فیوچر کې ان شاء الله را روان کړه 2025 کې زموږ د سکول ارادم د کوم ماشومان د سکول نه محروم دي یا سکولونو ته خو د دینی تعلیم نه محروم دي نو د دې یو چتلان دی ان شاء الله موږ عزیز موږ د خپل قوم بچو ته دینی تعلیم او دنیوي تعلیم دواړه ان شاء الله په سبیل الله د ورکولو پروګرام دی. نو تاسو د ټولو ناظرینو او سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې خصوصي دعاګانو کې به موږ یاد ساتئ او په ان فیوچر 2025 کې چې د چا خواهش دی چې په خپل بچو باندې موږ دینی تعلیم مو وایو انګریزي تعلیم نو د دې یو چتلان دی ان شاء الله غواړي دا په سبیل الله که خیر موثر وي. ډیره مهرباني شکریہ جی. مفتی صاحب نه مداغه تاسو کو نو د دې خبره زموږ ځخن کې نو ماته هم پته نه و او د دې اراده ده چې ان شاء الله په 2025 کې بعد د دې بلډینګ د لاندې اوس خو صرف د دینی تعلیم چې کم دینو حاصلېدو د دې نه بعد به ان شاء الله چې کم دی دلته انګریزي تعلیم چې کم ماشومان مثال په تور د سکول نه محروم دي یا چا سره پیسې نه دغه پیسو د غربت ته وجه څوک سکول نشي ویلي نو هم د دې چت لاندې دا چې کم بلډینګ دویم سره جوړ شو دا دریم بلډینګ نو د دې چت لاندې به هم دغه د سکول چې کوم هغه زمونږ عام روټین کې انګریزي سکول دی دا هغه سبق به حاصلې ورسره به د دینی چې کوم علم دی یا د قرآن او حدیث چې کوم علم دی ان شاء الله هغه به حاصلې. مفتی صاحب الله پاک مو ډېر خوشاله ساته آباد اوسه چې د کلی لپاره د بچو لپاره یا د دین او دغه مستقبل لپاره دومره سوچ کوي. ټول مسلمانانو دغه درخواست ما بار په څو پروګرامونو کې دغه وی باقاعده مې بار مې وی او اوس بیا علی اعلان دغه ما چې زموږ په دې کلی کې واځي دا نه سلوټ 15 شپږ مدرسې دي زموږ په کلی کې مفتی صاحب بار د 400 نه د یو ځای نه د بل ځای نه مستقل تورداسې خلک راځي چې زما په اندازه باندې ما دغه مافیا ښکاري دغه ما چان بینم کو زما ټولو دغه درخواست چې بل ځای ته چاته جان دې مور کوي د خپل کلی مدرسې دي دلته دا کار شروع دي که په بل ځای کې شروع هغې ته په وقتن چې په کوم ځای کې ضرورت هغې دغه پیسې ورکوي دغه زموږ د خپل کلي د نظر د لاندې دي. اوس یو سړی راځي د بل ځای نه راشي هغې ته زموږ ته هېڅ دا پته نه لګي چې بهی دغه پیسې هغې ته رسي او که نه رسي. نو الله پاک مو خوشاله خاطر آباد ساته دغه پروګرام ان شاء الله شروع دی په 2025 کې ان شاء الله اراده وا دینه بعد به بیا یو پروګرام وکاو دی ته نو دی و چې ان شاء الله د دې چت لاندې به څنګه چې دینی تعلیم دغه شان به سره د سکول چې کوم ماشومان د سکول نه محروم دي ان شاء الله هغه ته به دغه د سکول غو تعلیم هم دلته ملاويږي. ډیره مهرباني ډیره شکریہ.